वसल्लम यस्ता दर्द बप हजार दरमान वर नकड़मा सूदख पलो विनु चामतावान वर नकड़मा कसुकरा कांदी दुनिया व उखबा द्वाड़नो यौ इख्त बदे पदुरुस जहान वर नकड़मा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सरवर ज़ेबादे सरवर ज़ेबाद मालाओ सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता पमीना मोहब्बत सर गोरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफत ते औ दा नबी अलैहिस्सलाम सिफत कवल दा द सहाबा व सुन्नत ते औ औरेदल चदी दा नबी अलैहिस्सलाम पखपल सुन्नत ते नो पमीना मोहब्बत सरा सरवर ज़ेबाद मालो सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खाइस्तान तांदे वाह वाह सुमरा खाइस्तान मोर बीबी स्तन पसे यवश पगर से दाला पाक रसूल मुस्के शोलो स्तन वजाले दाला बीबी फरमाई पतो रशपा के नास्ता मडीवा में लगावले वा खपले कमरा के स कमीज में जोड़ावलो पदे के सिले रागा आगा सिले सरा डीवा मड़ा शुआ औ जमा पलास के कम अस्तन व आ प्रेवत ओस मा पजम के बांधे लास रा कागल च दास्तन रता मिलाओ शी बया बपासमा बे बरना खुदा से न चे दास्तन प मा बांधे वो ने लगी खोग में ने पदे के फरमाई जमा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रावड़ो च तशरीफ रावड़ो नो दे महबूब मख मुबारक दुमरा रणा कवला फरमाई खसाइस कुबरा के राजी च दे नबी अलैहिस्सलाम मख मुबारक सर दे कोटे टोल दावेरु नरना शो शेर फरमाई हाँ मोर बीबी स्तन पसे यवश पगर से दाला पाक रसूल मुस्के शोलो स्तन वजाले दाला पाक रसूल मुस्के शोलो औ प्रक्षवै वर्णाश्वा पड़क्षवारणा बीबी वेन मर्दा आसमान दे वाह वाह सुमरा खाइस्तान पमीना मुवस्सरा वाह वाह सुमरा खाइस्तान सरवरे ज़ेबाद माल आओ सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खाइस्तान अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई को गए मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन हो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज़ रोशन हो गई चेहरा ए महबूबा चेहरा ए महबूब है या चौदहवीं का चांद है वाह वाह सुमरा खाइस्तान भी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्तान भी सुल्तान दे सरवरे ज़ेबाद मिना मुबस्सरा सरवर मिते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खाइस्तान
سلطان دے واہ واہ سمرا او خزو چی یوسف ولیدو گوتے کڑے کلام دا کائلی دلوے زما خیستا جانانا دا کائلی دلوے زما خیستا جانانا. قرآنی واقعہ دے زلیخی پس خزو خبر شروع کړ چې وګوره په خپل غلام مینه شوی دا غلام ته خلکو په هغې زمانه کې ډېر په سپک نظر کتل نو دی وی ښه تاسو ما ته چې پیغور راکوئ چا متعلق زه به هغه تاسو ته وښیم چې هغه څنګه دی نو تفاسیر لیکي څلوېښت ښځې وې چې دی پسې خبر کړو دا ټولې څلوېښت واړه ښځې دی راوغوښتې او بهترین تکیاګانې خورې کړې او دوی تر مخه سیبونه کېښول او دوی ته په لاسونو کې چوړکۍ ورکړې یوسف علیه السلام ته یې شاهي لباس واغونده شاهي لباس یوسف علیه السلام ته ور واغوستلو اوس پیرادن نشه الله نبی حضرت یوسف چې پیرادن نشو نو دی دومره د یوسف علیه السلام په مینه کې ډوبې شوې چې هغه چوړکیو سره په چوړکیو باندې سیب په ځای باندې ټولو خپلې ګوتې کټ کړلې او دوی ته پته هم ونه لګېدله نو مور مبارکه فرمایی بی بی عائشہ لوامی زلیخا لو رأینا حبیبناہو لأثرنا بقطع القلوب علی الید فرمای مصر خزو خو یوسف علیہ السلام وکتو گوتے کٹ کرے فرمای زکا سم خورما کما حبیب گوری گوتے سکیا گوتو پزای باندے بزلونا کٹ کے دوی تب پتا ہوں ہاں خزو چی یوسف ولیدو گوتے کڑے کلام دا کائلی دلوے زما خیستا جانانا دا کائلی دلوے زما خیستا جانانو نو زڑو نبے کٹ کڑیو زړونه به کټ کړي و آقا مې دومره شان دی واه واه څومره ښایسته دی واه واه څومره ښایسته نبي سلطان دی سرور زیبا دی والله سرور زیبا دی مالو سر مې ته قربان دی واه واه څومره ښایسته نبي سلطان دے واہ واہ ارے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر ہاں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پیر لیتی دل پہ چڑیا پیر لیتی دل پہ چوریاں یہ میرا ایمان ہے واہ واہ څومره ښایسته دے واہ واہ څومره ښایسته وے سرور زیبا دے مالو سر میں تے قربان دے واہ واہ څومره سلطان دے واہ واہ څومره ښایسته الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والتابعین نہجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال تعالی فی مقام الآخر انا شانئک هو الابتر وقال تعالی في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وصحبه وبارك وسلم گرامی قدر د دې کلی مشرانو کشرانو نوجوانانو او د مختلفو مدارسو طلباء کرامو زمونږ د مستقبل علماء کرامو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم هر کله وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
انشاءالله ډېرې خوږې خبرې د مدینې جانان به انشاءالله زه ستاسو ته کوم او امید دی چې تاسو به چېرته نه وي اورېدلې انشاءالله داسې خبرې به وي خو چې توجه سره په مینې محبت سره تاسو ماته کښېنئ میلادونه ډېر دي دې نه بعد پروګرام دی هغې نه بعد بیا ماسخوتن بیا دی بهرحال مونږ به تاسو ته څه داسې پرېږدو چې تاسو یې په خوند باندې پوهه شئ نو ما عزتمندو لږ توجه وکئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کله چې مکې نه مدینې ته هجرت کولو مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام دا مسجد قبا په لار باندې را دننه شو دلته قبیله بنو سعد خواته نبی علیه السلام راغی نو حلیمه سادیه خو وروسته وړی نبی علیه الصلاة والسلام هغې قبیله خو چې دی هغه خو مکې خواته دی خو دا د مدینې قبیله بنو سعد دی دلته ما عزتمندو دی خو وګورئ یوه ښځه وه هغې نوم ام معبد دې کور ته راغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وې ته ورشه څه طلب ته وکړه چې کور کې څه شته که نشته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته راغی نو ام معبد ورته ووی چې مونږ کره خو هېڅ نشته هېڅ نشته نه پی شته نه بل څه شته لږ توجه وکړئ ما طرف ته لږ ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تاسو کور کې بیزه شته وایي یوه بیزه شته خو هغه د ډېرې کمزورۍ له وجې او د ډېر بلکل یو قسم ته ختمه ده دې له جاته یې مونږ نورو بیزو سره نه لیږو هغه نورې بیزې مې خاوند بهر ته بیولې مازدیګر بیا راولوي او دکه یوه د کمزورۍ له وجې مو کور کې ودرولي الله محبوب ورته فرمایي ای ابوبکر صدیق ته دا راوله ما طرف توجه وکړئ ما عزتمندو بیزه یې چې راوستله مدینې جانان صلی الله علیه و آله وسلم ستا او زما ښایسته نبی خپل لاس مبارک پې باندې راکاږلو راوي فرمایي وی د مدینې جانان لاس پې باندې راکاږلو لکه دا وده سړی چې ویښ شي یکدم هغې بیزې داسې ځان وړه کولو اړه کولو سره یې دې ته پی هم راغې بدن یې هم ډک شو نبی علیه السلام فرمایي ای صدیق ورشه لوښي راول مونږ بیزې زیاتې نه زیاتې 1 کیلو پی کوي چې ډېره تکړه بیزه شي نو 2 کیلو پی کوي دقه صحیح که نه فرمایي چې څومره دا ام معبد په کور کې لوښي و ټول لوښي نبی علیه السلام ورته ډک کړه ټول لوښي ډک ټول لوښي ډک کړل خپله یې وڅکلی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وڅکلی ام معبد هم وڅکلی یو لوښی په کور کې پاته نه شو چې الله محبوب ورته ډک کړی نه ما عزتمندو روان شول ام معبد داسې په کتو دی چې دا څنګه سړی څنګه نوراني مخ حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په خدای مې دې قسم وي ما تورات ویلی ما انجیل ویلی ما زبور ویلی نبی علیه الصلاة والسلام سره چې زه په پیل ځل میلاو شومه نو نور معجزات او نور دلایل قرآن آیتونه خو وروستو کېږده چې صرف الله محبوب مخ ته مې وکتل ما وی چې والله دا اکه نبي دی چې په تورات کې مونږ ته زیری راکړلی شي زما او ستا جانان خو داسې جانان دی خیر تشریف یې وړل ما طرف ته جو کې څوک پځي څوک پرازي دا خبرې له شاتو نه هم خوږې خبرې دي ما عزتمندو مازدیګر کې خاوند راغی خاوند تپوس کې ای ام معبد دا کور کې خوشبویي او دا رڼا او نن خو دا کور زمونږ څه روښان روښان ښکارېږي کور که هر طرف ته خوشبویي ده دا څوک څه شوي دي وی زما خاونده زه نور نه یم خبره خو دغسې یو سړی راغلی و او ته دې بیزې ته وګوره دا لوښو ته وګوره زمونږ دا ټول کنډک د بیزو چې راغونډ کې دومره پی نه وي پکې چې څومره د یوې بیزې پی وګوره وی نوم یې څه وی والله که پیژنئ والله که پیژنئ نوم یې هم نه راځي خو بهرحال زه وایم چې دا مبارک و څوک و حدیث الفاظ دی څه شی و مبارک و مبارک برکت والو مبارک وی برکت والتا
برکت والو مبارک و وی ای زما بیبي که چېرته دغه سړي سره تا بیا ملاقات وشو بیا ما ته خامخا وښیه ما عزتمندو قدرمندو ورځ یا شپې تېرېږي ام معبد خپل بچي سره لاړه کور کې اوړه ختم شوي دي مدینې منورې ته لکه دې ځینې خلک مدین ته لاړ شي سودا ته چې راغ مدینې منورې ته رادننه کېده یو دکان خواته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکتلو زوی مور ته آواز کړو مورې مبارک صاحب خو پته نشته خو مبارک صاحب کوم ملګری دی هغه دنګ غوندې سړی هغه د فلاني دکان ته ولاړ دی سبحان الله ورغه وایي ستا هغه ملګري مبارک صاحب سره مونږه میلاو که زما مدینې سردار صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي شریف کې تشریف فرما ووجهه كقمر نبی علیہ السلام په چټای باندې ناشته د کجورو په جانماز باندې ناشته او دا مخ مبارک د سورلسم سپوږمۍ په شان باندې پړک وهي ام معبد شلره مې زناو کتلو وې دک هغه مبارک صاحب دی راځه بچیا راغ ورته کېنستو وې قربان ستا راتګ نه بعده مونږ په خپل کور کې زړه نه لګي بس مونږ ته هم کلمه ووایه مونږ هم خپل غلامانو کې شامل وګرځو سبحان الله خو وایي ما طرف ته ګوره دا پرېږدئ دا نه کېږي بس پرېږدئ دا نه برابرېږي اورې ما طرف ته یاد وساتئ اوس دا بیزې باندې چې کوم الله محبوب لاس راکاږلو زمونږ بیزه څلور میاشتې پنځه میاشتې پی کوي چې ډېره تکړه وي کال پی کوي بیا هغې نه بعد بلکل وچست واوره دکه بیزې مدینه سردار صلی الله علیه و آله وسلم لس کاله په مدینه کې تیر کړو لس کاله دې مسلسل پی وکړې بیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 کاله دور خلافت تیر شو په حضرت ابوبکر صدیق په دور خلافت کې پی کولې او یاد وساتئ حضرت عمر په زمانه کې هم دې پی کولې څومره پی بیا کولې وایي په دې کلي کې چې څومره کورونو دې ټولو کورونو ته به له دغه کور نه پی تللی او ټولو داسې مبارک ته الله نبی الله اکبر ما عزت مندو مشکات شریف کې دا حدیث موجود دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي 3 ورځو راسې وګیوم لږ ما طرف ته وګورئ توجه وکړئ 3 ورځو راسې وګیوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې مې نظر واچولو چې دی مونځ وکړي او زه به پیزا روزي کې ودرېږم دی به ما په حالت پوه شي نو کور ته به مې بوځي فرمایي زه ودرېدم خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په تادۍ کې او بس په ما باندې سیده تیر شو راویې نه کتل چونکې حضرت ابو هریره خو اصحاب صوفه نه دی طالب علم فرمایي بیا مې زه سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ به زما حالت وپېژني فرمایي هغه هم راغی ما ته توجه ونه کړه او لاړو لک متوجه شي فرمایي اوس الله محبوب ته پاته شوم الله محبوب چې مونځ وکړو مخ مبارک یې راتاو کړو راپاسې زه لرې مې زه وکتلم ما ته یې وخندل او ما ته یې وفرمیل ای ابو هریره ما ته داسې ښکارېږي چې ته وږی شوی الله فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو محبوب فرمایي وږی شوی ما چې هو قربان وږی شوی یم د 3 ورځو راځه وایي راځه نبی علیہ السلام یو کور ته آواز وکړو بل کور ته یو کور نه یوه پیاله پی راووتلې امهات المؤمنین یو کور نه پی راووتلې یوه پیاله وایي چې ما ته راکړې ما وایي چې بس دا ما دپاره ډېر شی دی ګزاره به وشي فرمایي نبی علیہ السلام راته وفرمیل چې ای ابو هریره یو خو ته نه یې وږی که نه اصحاب صفه هم وږي دي هغه هم یو کم 80 کسان دي تا سره 80 کسان کې لاړ شه هغه راوله هغه راول فرمایي ما زړه کې سوچ کولو چې یوه پیاله پی دی دا به مونږ یو ګوټ مو نه کېږي بهرحال الله محبوب راته وفرمیل لاړم اصحاب صفه مې راوستل 80 کسانو فرمایي الله محبوب ما ته هغه پیاله راکړه چې ابو هریره په ټولو باندې وسکه یوه ته مې ورکولو هر یو به مړه په خېټه باندې څکلو خو هغه پیاله نه تشېږي لږ توجه وکړئ بچه یو 2 3 4 5 6 فرمای حتی که 69 کسان یو کم 80 کسانو پی وسکلې پیاله اک شانته ډکله سبحان الله فرمای حضور راته فرمای چې ته وسک
وی ما را واخیسته بسم الله مې ومسکل وی بیا یې راته وفرمیل چې بیا یې وسکه ته 3 ورځو وږی بیا مې پې وسکلې فرمای بیا یې راته وخندله وی فرمایل ابو هریره ته خو ډېر زیات وږی وی بیا یې وسکه فرمای بیا مې وسکلې په 4م ځل راته وی ابو هریره ته 3 ورځو راسې وږی بیا یې وسکه وی ما ورته وخندل چې قربان تر دې ځي پورې موړ شم سبحان الله تر دې ځي پورې موړ شم بیا فرمایي پیاله یې په خپل لاس کې واخیستله بسم الله یې وی هغه په یې وسکلې امام اهل سنت فرمایي کیوں جناب ابو هریره کیوں جناب ابو هریره کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صحابہ کا منہ بر گیا ستا او ما ته خو الله محبوب دا سرا کړی دی سحر میں شفا شریف کتو ګوره موسی علیه السلام ته الله دا معجزه ورکړې چې موسی علیه السلام ګټه په لختې باندې ووله هغې له 12 چینې راتوی شوې دا خو عقل منی قرآن کې هم الله فرمایي چې له ګټو نه اوبه له کاڼو نه اوبه راتویږي خو انسان له ګوتو نه اوبه تویېدل دا عقل نه مني او یو ځل نه 2 ځله په یو روایت کې د 1400 کسان صلح حدیبیه ذکر دی په بل مقام باندې زاوره مقام باندې نبی علیہ السلام سره 80 صحابه د اکزگی ذکر دے چې الله محبوب په لوخي کې ګوته کې خودله حضرت انس فرمای ما د الله په ذات قسم وي ما ورته قتل چې د محبوب له دې زيونه د ابو چینه را روانه شوي او یون دوان 80 کسانو وسکله او صلح حدیبیه په وخت باندې 1400 صحابه کرامو خپل هم وسکله او د سونه وکړل زناور له هم ورکړل حضرت انس فرمای دا همغه 1400 قسم په خدای کا 14000 دا وبو 14000 ته هم ورسېدلې سبحان الله 14000 ما عزت مندو قدر مندو الله دا سه خیسته محبوب مونږ ترا کړه فرمای یو مقام باندې مونږ راو ایوی چینا کې اوبر روانه خو ډېرې لږ اوبه وې هغه اوبه مونږ نبی علیه السلام ته راغونډې کړې یو لوښي کې مو راوړې امام قاضي عیاض رحمت الله علیه فرمای حضرت انس فرمای مونږ راغونډې کړې او نبی علیه السلام اودس په باندې وکړلو او بیا د اوداسنه کومې بقایه اوبه نبی علیه السلام سره په باندې وي او وی فرمای دې ته ورواچوي وای مونږ هغه چینې ته اوبه ورواچولې یکدم ازمکه وسیرلې شوه او فرمای دومره اوبه ترې راووتې چې مونږ په کل عمر کې نه وې کتلې په یو سیمه دومره اوبه ترې راووتلې فرمای نبی علیه السلام فرمایل ای زما صحابو تاسو خدا وینئ ای کاش چې تاسو ژوندي وئ یو وخت به راشي چې دلته به اردا ګرد له دې نه باغونه جوړ شوي نن هم ته ورشه په مدینه منورې په اطرافو کې هغې چینې نه اردا ګرد الله باغونه جوړ کړي دي زما او ستا آقا ته الله هغه شان او مقام ورکړ بی بی زینب سره مشکات کې حدیث ته نبی علیہ السلام چې نکاح وشو نو حضرت ام سلیم فرمایي حضرت انس مور چې ما لک شانته غوړي او سوجي می جوړ کړه او دا می خپل زوی حضرت انس ته ورکړه چې ورشه نبی علیہ السلام توای چې ام سلیم پتا باندې سلام وای سلام نه بعد ام سلیم وای چې ای زمون آقا دا لک شانته اڑکوټه تحفه دي دستاسو د واده په خوشاله الله اکبر صحابه محبت خوب ورا قربان دستاسو واده په خوشاله دا لک غونډه تحفه چې د تاسو قبول کړي فرمای چې ور مې وړه توجه وکي ما طرف ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته په یو لوخي کې ور وړه نبی علیہ السلام فرمای کېږي اے انس لاړ سیدنا صدیق اکبر تو وایا سیدنا عمر تو وایا سیدنا علی تو وایا سیدنا عثمان تو وایا ابو ذر غفاری تو وایا حضرت قتاده تو وایا فلانی تو وایا فلانی تو وایا وې دوی ته هم وایا او دین بعد په بازار کې چې څوک هم درته میلاو شي ورته نبی علیہ السلام ولیمه دی غواړي دی حضرت انس فرمایي زدا سه لاړم او دعوت مې ورکړو بیا راغم چې بیا راغما نو نه یو نه دوه 300 کسان د نبی علیہ السلام په دې صحن کې راغونډ شوي 300 کسان فرمای نبی علیہ السلام راته فرمایل اے انس دا سیو کده لس کسانو ټوله جوړ
وی لس کسانو ټولی مې جوړ کړو، لسو کسانو به وخوړلو، ښه به ماړه شول، بیا به هغوی پاسېدل، نور به مې کېنول. فرمایي دقسې لس صحابه راتله او ښه په مړه خېټه یې خوړه تر دې پورې چې 300 کسانو هغه الوه سوجي وخوړله. فرمایي چې بیا ما را اوچت کړو، بیا مې را اوچت کړو، والله ما ته داسې هم نه ښکاره کېدو چې یوه نوړۍ سوجي پکې کمه شوې. سبحان الله. محبوب فرمایل چې اوس ازواج مطهرات ته ور دننه، بیا مې دننه کور ته وړ. نو الله ستا او ما ته داسې آقا راکړی. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې وروستو ولاړو په جنگ احد کې، او نبی علیه الصلاۃ والسلام یې وروستو نه حفاظت کولو. په چې پوه شو مخې نه غشي زیات شول نو مخې ته شو. په دې کې یو غشی راغی او حضرت قتاده رضی الله تعالی په دې سترګه باندې دننه شو، او دا سپین واله چې دی دا را پرېوتل، صرف تسمه یو تشرک پاته شو. نو کسانو ورته وی اے قتاده رضی الله تعالی عنہ داسې وکړه چې دا اوس کټ کتا ته ډېر زیات تکلیف درکوي. نو حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي نه، راغی نبی علیہ السلام، قربان یا رسول الله سترګه مې ووتله. نبی علیہ السلام ورته فرمایي که ته صبر وکړې الله به دې په بدل کې تا ته جنت درکړي. صحابي حضرت قتاده عرض کې قربان جنت خو به الله راکوي، مونږ خو راغلي دي الله رسول حفاظت دپاره یو، الله دین دپاره راغلي. خو قربان زه په خپلې ښځې ډېره ګران یم او زما ښځه په ما ډېره ګرانه. حدیث الفاظ دا دي، زه په خپلې ښځې ډېره ګران یم او زما ښځه په ما باندې ډېره ګرانه ده. قربان زه دا نه غواړم چې څوک ما ته دا وایي چې دی خو په یوې سترګې چپ دی، یا زما ښځې ته څوک پیغور ورکړي چې تا خاوند قتاده په یوې سترګې باندې چپ دی. قربان زه خو سترګه غواړم. او صحابي ته پته وه چې الله محبوب چې څه وغواړي کېږي، دا د صحابي عقیده وه. فرمایي الله مو فرمایي چې ښه بیا رانږدې شه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپلې لاړې مبارکې زما په دې سترګې باندې ولګولې او اکه سترګه پکې کېښوه او بیا یې دعا راته وکړله. فرمایي الله په ذات مې دې قسم وي، خوږې هم ختم شو، درد هم ختم شو. دی خو وګورئ بس اواز خو راسي ضرورت نشته دی نشته د نه اواز به ځي، اواز به انشاءالله نه پاته کېږي، هر ځي ته به راسي انشاءالله. تاسو لږ کښېنئ، لږ توجه وکړئ، خفه نه شئ. نو فرمایي وی سترګې مې درد هم ختم شو، وینې راتګ هم ختم شو. اوس په تپوس کو داسې ډاکټر تر نن پورې لا نه ده پیدا شوی چې چا سترګه وځي او بیا هغه سترګه فټ کي، او مقصد دا دی چې هغې نظر هم لګي. داسې ډاکټر لا تر نن پورې نه دی پیدا شوی. حضرت قتاده فرمایي په خدای ذات مې د قسم وي رسول الله چې کومه سترګه ولګوله هغې نظر داسې نظر فرمایي چې ما د الله په ذات قسم وي تر اخر عمر پورې دې سترګې نظر کم شو، خو دې سترګې نظر نه دی چېرته کم شو. تکبیر الله نو دا الله محبوب شان او مقام چې څومره سړی بیانوي کم دی. الله خپل حبیب ته داسې شان ورکړی، داسې مقام ورکړی چې صحابه به څه قسم تکلیف فوراً به نبي علیه السلام ته راغی. یو صحابي راغی قربان بچی واده مې دی قربان خوشبویي پکار دی. نبی اسلام ورته فرمایي لاړ څه شیشه یې راوړه، بوتل راوړه. بوتل یې راوړه، چې بوتل یې راوړه نبی علیه السلام خپل بدن خوله، نبی علیه السلام په بدن مبارک په ډېره زیاته خوله راتله، خپله خوله مبارک یې ورغونډه کړه، بوتل یې ورته په ډکه کړه. څومره څنګه خوشبویي وه، څنګه خوشبویي وه.
راوی فرمایی چې په مدینه منوره کې دا کور چې دی کم کور ته نبی علیه السلام د خولې یوه شیشه یوه بوتل لاړه فرمایی په کل مدینه کې دا کور په بیت الطیبین د خوشبوی وال کور باندې دا کور مشهور شول چې په خوشبوی کې دومره اثر په خوله کې دومره خوشبوی وي هغه به څومره خوشبودار نبی وي هغه به څومره خوشبودار نبی وي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لاس مبارک انتہائی لوریخم و لمالوچ نرم لاس او یخ لاس حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میں یوزل لاس مبارک ملاو شلو یوزل میں لاس نبی علیہ السلام لاس مبارک سره ملاو شلو فرمائی درے ورز مسلسل زمال دے لاسونا ماتا خوشبوئی راتلا سبحان اللہ درے ورز مسلسل ماتا دا خپلو لاسونا خوشبوئی راتلا دا بسنگ شان والنبی وی دا بسنگ مقام والنبی وی ما عزت مندو قدر مندو مونگ دے اللہ دا دا سے محبوب پا مینہ کے ڈوب کے مونگ دے اللہ محبوب پا دا سے مینہ کے ورنگوی ما عزت مندو قدر مندو خو محبوب دے پارا صحابہ کرامو کم قربانیانی کری دی او کم محبت لرلائے دے کم محبت لرلائے دے حضرت عبداللہ اسود انسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام پا دربار باندے ناستے جاڑی نبی علیہ السلام فرمائی اے عبداللہ اسود انسی والے جاڑے لگ توجہ کے والے جاڑے یہ قربان لرنگے نا توریم لذات نا حبشیم کور میں نشتا زی میں نشتا چاہتا چا پیغام اور ولی گم سوک خور لور را کولو تا تیار نہ لگ توجہ کے یہ خواہ محبوب کریم لخلینا خوچوزی بسا خوزی ویلارشا بنی قلب قبیلے سردار تا ورشا چا اللہ ایو لور در کڑی دا او دستا دا لور نبی علیہ السلام ما تا پا نکاح باندے را کئی دا پیغام دستا قبول دے کنا دے قبول دے فرمائی زلانم دروازہ میں وٹا کولا سو کی صاحب رسول اللہ رسول صحابی ہما سب پیغام دے راوڑے دے توجہ کے قربان دا پیغام میں راوڑے دے چمات دا وعدہ ضرورت نبی علیہ السلام راتو فرمائل چه ورشا او دا قبیلے سردار توے چه اللہ ایولور در کڑے دا او دا لور بما سر پا نکاح کی دا خبر چه ورطا اکڑلا دا سڑای لگ روستو شو ولی چه ٹک تی یو طرف تا خو صحابی رسول دے خو ذات نا غلام دے او رنگے ہم خیستن دے او زد قبیلے سردار یم مالدار آیم او لور میں ایوہ او خیستہ انتہائی سوچ کے شو چه ہاں ورطا کوم دو قبیلے خلق پا ماتا سو اخپل خپلوان با پیغور نرا کئی او چه نکو منو اللہ رسول بناراز بس دا خبر لور وور دے آواز پہ باندے اکڑو اے زما بابا محبوب پیغام را لے گلے دے دا اللہ پیغام دے گورے تو ہم بختور استا بچے ہم بختور دا زبا ٹیم اور سرا تیرون دے حضور غلام دے بس ما قبول دے دا زما خاون دے سبحان اللہ وی ورشا محبوب تا ورشا مونگ دا پیغام قبول دے خواہ دس ودونو یو زمونگا دنیاوی خواہشات دنیاوی خبریں دا باور لکوے دا باور خور لور دے چا خٹیم تیرے بس کسا ختم رسم نراوزے دین تراشے سنت تراشے ما عزت مند پا خواب خلقو دیندار ہے کس لٹاولو نن سبا مالدار ہے کس لٹاوی دیتے انو گوری چو عمر سوم روی خیر دے کا زمان لورتے دا خز پشان شاور گرزولی خوچا روپای وی ورسر نا 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 دیندار ہے گورے ما عزت مندو قدر مندو پیغام راگ ہے نبی علیہ السلام خواتا صحابی را گئے قربان پیغام قبول نبی صلی فرمائی سشتا وی قربان اس رشتا نبی علیہ السلام یو سو درہم ورکڑا وہ الار شا پدے باندے زان لا پگڑائی والا پدے باندے زان لا پیزار والا جامع والا سباب استانی کا بھی صحابی را گئے سہار باندے انتظار کے شپنه تیریږي دا کله چرته سړی ځي که نه یو اهم کار وي سړي سره ډېر هغه وي ډېر زیات خوشحاله دی شپنه تیریږي کله یو خوا په ډډه شي کله بل خوا په ډډه شي خوب نه ورځي څه په مشکله شپه تیره شوه سهار چې شو مونځ نه بعد تلاوت نه بعد بازار ته راووتلو ګرځي ځان له جامې ګوري ځان له پټکی ګوري ځان له پیزار ګوري په دې کې سیدنا بلال حبشي رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان وکړ اے خلقو اللہ محبوب فرمائی دکانونا کاروبارونا بند کے احد جنگ تیاری شروع کے احد جنگ بکی گی بس صحابی حضرت عبداللہ اسود انسی چدا اعلان ووردو زڑا نقشہ بدلا شو
پیغام ارس بدل شول اعلان سره د واده دکانونه یې پرېښو د اسلحې دکانو ته لاړو ځان له یوه توره او یو ډال واخیستلو ډال چې ځان پې ساتي له تورې وار نه راغی کور ته په ښکته سترګو په سترګو کې اوښکې هم دي یو طرف ته واده دی بل طرف ته جهاد دی خو وایي چې نه جهاد نه پاته کېږم چې دا وشي واده به وروسته وشي که نه انتظار کې شپه تېره شوه په اوښکو سره چې کله به زه د میدان احد کې حاضرېږم کله چې الله محبوب صحابه ودرول په لاین باندې دی اوس په ونو کې په بوټو کې ځان پټ کړی دی ورته ښایي نه چې واپس مینې کې دومره جذبه وه بس چې جنگ شروع شو نبی علیه الصلاة والسلام داسې اوچت ځي باندې ولاړ او د خپلو غلامانو تماشه کوي چې څه کوي حضرت ابوبکر صدیق په مخې ته ولاړو په هر جنگ کې نبی علیه السلام حفاظت پې کول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي دا تور لاس چې ښکاري او تور څادر یې په اوږه دی دا څوک دی وی قربان دا د ستاسو غلام عبدالله اسود انسی دی جنگ کوي وی ښه ماشاءالله راځئ جی راځئ دا د ستاسو غلام عبدالله اسود انسی دی نبی علیہ السلام فرمایي د ده خو نن نکاح و ما به نن د ده نکاح په مدینه کې تړلو یو 2-3 کیلومیټر باندې احد دی ډېر لرې نه دی الله دې مونږ ټولو تر نصیب کړي بار بار دې نصیب کړي داسې یو ځای دی مونږ والله چې تلي کال مو نه کېږي اوس مو بیا زړه کېږي بیا مو الله دې ټولو ته ور نصیب کړي نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت عبدالله اسود انسی رضی الله تعالی ښه جهاد وکړلو شهید شو په دې اصحاب احد کې اوس جنګله تې تاو کړي ده دی هم پروت دی خو کله هم چې ورشئ که نه او د ده دا واقع دلته په زړه کې کېږدې زړه ګلدسته کې ځای ورکړئ او کله اصحاب احد ته شهدای احد ته چې سلام کوئ عبدالله اسود انسی تصور تاسو وکئ بیا به تاسو ته پته ولګي چې څومره خوند دی او څومره درد دی په دې واقعه کې په دې کې 70 صحابه شهیدان شول 70 صحابه نبی علیہ السلام یو صحابي ته ورځي او ګوري لره منځ تور حضرت اسود عبدالله اسود انسی وکتلو نبی علیہ السلام ورمنډه کړه کېناست ورته د ده سر یې راوچت کړو په خپل پتون باندې کېښود او په خپل څادر باندې د ده وینې او مخ صفا کوي او په سترګو کې اوښکې دي فرمایي ای زما غلامه نن خو د تا نکاح او ته شهید شوې الله څنګه الله والله رسول سره هغو خلکو مینه کوله یو موږ یو چې خپل خواهش غلامي کوو هر ځای کې د خپل خواهش غلامي ما عزتمندو الله محبوب خپل سترګې راپورته کړې فرمایي ای ما صحابه په خدای ذات مې د قسم وي تاسو احد په میدان کې عبدالله اسود انسی ګورئ چې شهید دی خو زما سترګې ګوري چې حضرت عبدالله اسود انسی په جنت کې جنتي حورو له لاسونه نیولی دی او جنت سیر پې باندې کوي سبحان الله اکبر دا د نبی علیه السلام غلامانو یو انداز و یو ادا وه یو مونږ ته پکار دی چې خپل کل معاملات چې دي هغه د نبی علیه السلام زندګۍ مطابق کو که ودونو معامله راشي چې نبی علیه السلام متعلق وي خویندو د وراثت معامله راشي بیا په قرآن باندې مونږ نظر وي چې رور تره زوی سره مونږ څه فیصله راشي بیا کتاب الله موجود دی مونږ ته پکار چې مولوي صاحب مونږ ته په دې باندې فیصله راوکړه زه خو نه پوهېږم زه خو ډېر هوښیار یم خو دنیا هوښیار یم دین کې خو ته پوهېږې مولوي صاحب نو ما عزتمندو که چېرته مونږ غاړه دې شیزونو ته کېږدو بیا مونږ کامیاب دي او خپل بچیان خپل اولاد چې دی هغه مدارسو ته شامل کړي مدرسې دي زمونږ رفیع الله صاحب مدرسه دی په بحرین کې زمونږ دعوت اسلامي خو علماء حق اهل سنت سره مرتدو سره نه دی بد مذهبو سره نه چې دا وایي چې نبی علیه السلام خو زمونږ په شانو خو بس دا نعوذ بالله من ذلک چې ته به صرف وحي راتله نه چې نوم اخلي په ادب سره اخلي چې نوم اخلي نو ګوتې ښکلوي هغو خلکو سره خپل بچي کوي نو زمونږ مدرسې دي په مدرسو کې الحمدلله تاسو ته د جمیع الله دی او زمونږ احسان دی او محبوب الرحمن دی څوک څه نوم یې دی بل هلک دا ماشاءالله سبق وایي مونږ سره ستاسو کلي دي دا به یو ورځ عالمان شي دا کلی به درته آباد کړي نو خپل بچیان مدارسو سره ټچ کړي چې ښایسته عالمان د اهل سنتو جوړ شي او د دې دیني علماو هم د دې طلباو هم قدر کوئ
عزت کوئ. یوه واقعه درته بیانوم. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د مدرسې طلباو سره همدردي متعلق له مدرسې نه را روان دی، سخته ګرمي ده. په علامه ارشد القادري صاحب په زلف و زنجیر کې دا واقعه ذکر کړې ده. را روان دی له مدرسې نه، شربتو ګاډۍ ولاړه ده، هغه شربتو ګاډۍ والنه یو ګیلاس شربت وغوښتل، سخته ګرمي. هغه دی ورته وایي داسې وکړه ماما ما ته یو ګیلاس اوبه یا شربت راکړه، دی په بدل کې به زه تا ته 3 مسلې وړاندې کړم، ستا په کار به راشي. هغه دنیاداره سړی ووایي دا شربت چې دی او اوبه دا په دې ګرمۍ کې په روپو میلاویږي، دا په مسلو نه میلاویږي، نشته. زمونږ معاشره کې هم زمونږ مدرسو سکول والته خلک سټوډنټ وایي، ولې چې ویښته یې نیمه کټ کړې. حالانکې نبي اسلام دې قزع نه منع کړې ده، نیمه سر خرایلو نه منع کړې ده، خو ده به فوجي کټ کړی، په دې باندې فخر کوي. او مدرسې طالب علم ته څه وایي؟ چړی ورته وایي. دا بې ادبي ده. موږ دین تحقیر په خپله کوو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې مسند امام احمد لیکلی دی، غټ محدث تیر شوی دی. مور ته راغی ګیله یې وکړه، مور یې دقسې یو کس و طلب مې ته وکړو، ما ورته چې 3 مسلې به درته وړاندې کوم، خورا یې نه کړې. وایي بچا سبق وایه، ما دعا در سره دی، یو ورځ به د خدای غټ عالم کې دا خلک په تا پسې ګرځي. مور او پلار دعا قبلیږي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي مور او پلار اولاد په حق کې دعا کول داسې دي لکه نبی چې خپل امت ته دعا کوي. سبحان الله. نو نبی چې امت ته دعا کوي قبلیږي که نه قبلیږي؟ نو مور او پلار ته وایي مونږ ته دعا کوئ. اوشوې مور او پلار ته وایي ما ته دعا کوه. او روایت کې راځي چې هغه دعا له واړو نه زیاته الله زر قبلوي چې کومې دعا کې سړی مور او پلار دپاره دعا وکړي. سبحان الله. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو وخت تیرېدو دا سړی یوه ورځ خپلې ښځې سره ناست دی، خو غټ مالداره شربت و ګاډۍ ماډۍ پاته، خو غټ مالداره شو د خپلې علاقې. نو خپلې ښځې ته وایي ای زما ښځې زه به د خپلې لور په جهیز کې په رخت کې د دنیا اعلی نه اعلی شیزونه ورکوم، زه قسم خورم او 3 طلاقونه اچوم، او که ور مې نه کړو که نه بیا به ته مانه فارغ یې. دا خبرې وکړه. وروسته یې سوچ وکړه چې تا سره خو مال شته، خو د دنیا اعلی نه اعلی شی خو ته نشي اخیستی. اوس پسې کېږي یو عالم پسې لاړ شي، بل عالم پسې لاړ شي، اخر چا ورته وی فلانۍ علاقې ته لاړ شه، هلته یو غټ عالم اوسېږي امام احمد، هغه به د دې مسلې حل درکړي. سړي خپل غلامان ځان سره کړو، اسان یې تیار کړ، 3 ورځې سفر و. راغی چې راغی ما عزتمندو په لاین کې ودرېدو، خلق مسلو تپوس کې په لاین کې ولاړ دي، دی هم ودرېدو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وکتلو ویې پېژندلو چې دا خو هغه سړی دی او مور دعا قبولې شوي دي. ګورې هغه سړی دی، مور دعا قبولې شوي دي. الله اکبر. الله علم ورکړی، الله دوی خلکو ته بصیرت او بصارت دواړه ورکړي. خپلو شاګردانو ته ویې فلانا چې په صف کې ولاړ دی دا بونځې ډوډۍ پې وخورې میلمستیا وکړې بیا ما سره میلاو کړه. بهرحال ما عزتمندو کیسه اوږده دی. دی راوستلو میلاو یې کړو، چې میلاو شو سره دی نه پېژني، هلته خو دی هلک اوس خو غټ عالم دین مفتی مجتهد ته جوړ شوی دی. امام احمد بن حنبل ورته فرمایي وایه خبر څه دی؟ وایي دغسې څه خبره؟ وایي دا مسله چې کومه تا راوړې ده ما ته دا زه درته بیان کوم که تی راته بیانې؟ دا کومه مسله چې تا ما ته راوړې ده زه یې درته بیان کوم که تی راته بیانې؟ وایي که تی راته بیان کې دا خو ډېره ښه ده. وایي ستا دا قسم خوړلی دا مسلې په سلسله کې راغلی، یاد وساته واوره زه دې ونه پېژندلم، زه په ماشومواله کې تا خواته درغلی یم او یو ګیلاس شربت مې درنه غوښتي و نه دې وراکړي. واوره 3 مسلې مې درته ښیلې او په هغو 3 مسلو کې نن چې ته ورپسې راغلی دکه یوه مسله مې هم درته ښیله تا ته. وایي تا داسې قسم خوړلی دنیا اعلی نه اعلی قیمتي شی به زه علم په جهیز کې کنې ما ښځه فارغ ورشه یو ښکلی مجلد قرآن مجید واخله او دا د لور په جهیز کې ورکه، د ستا قسم به الله پوره وګرځوي، تا ښځه به له طلاق نه بری شي. دا څه شی د علماو قدر کوئ، د مدرسې طلبای کرامو قدر کوئ، مدرسو ته خپل خیراتونه وروړئ چې ښایسته علما دې جوړ شي نو په معاشره کې به هر طرف ته امن فضا وي، او که دا نه وي نو غلونه به جوړېږي، که دا نه وي بدکرداره خلک به جوړېږي.
لہذا خپل اولادونه چې دي مدارس سره علماء سره منسلک علماء اهل سنت سره ان شاء الله تاسو به ګورئ چې خوشبوئی به په جهان باندې خوري یو نعت ویغې نه بعد اجازه د نغواړم صلی الله علیک یا رسول الله وسلم علیک جوړو اختر سوخت دنیا ته چې راتلې نبی واړه ملائکې خندې دې نبی واړه ملائک په مینا مو بسره واړه ملائکې خندې دې نبی جوړو اختر سوخت دنیا ته چې راتلې نبی واړه ملائکې خندې دې نبی واړه را پښتو کې درته وایم پښتو کې را سره وای اردو کې نه وایم اردو کې مرا سره پښتو کې واړه ملائکې خندې دې نبی واړه ملا په مینا مو سره ها واړه ملائکې خندې دې نبی جوړو اختر سوخت دنیا ته چې راتلې نبی واړه ملائکې خندې دې نبی واړه ملائکې خندې دې خوشحالی جوړه په دنیا شوا شیطان په خله باندې جړا شوا خوشحالی جوړه په دنیا شوا شیطان په خله باندې جړا شوا د دنیا ګټ په ګټ کې لکه شوې جړې نبی واړه ملائکې خندې دې نبی واړه ملائکې خندې دې نبی جوړو اختر سوخت دنیا تلې نبی واړه ملائکې خندې دې نبی واړه ملائکې خندې ها راغې جنت نبی بیگانے دستا خدمت آل شانے اے راغ جنت نبی بیگانے دستا خدمت آل شانے د جنت ہورے پادی دن مڑے دے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی جوڑو اختر سوخت دنیا تا چرا پمینا موسرہ خندے دے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی جوڑو اختر سوخت دنیا تا چرات لے نبی واڑا ملائکے خندے دے اے ہم درد ڈیر و نیاز والا تل فرشتوں بزنگ والا اے ہم درد ڈیر و نیاز والا تل فرشتوں بزنگ والا کلس بگمائی باور سرلو بے کوے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی ہاں واڑا ملائکے خندے دے نبی جوڑو اختر سوخت دنیا تا چرات لے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی جوڑو اختر سوخت دنیا تا چرات لے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی واڑا ملائکے خندے دے نبی جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ نور علماء کرام راغلی دی